درېمه مسله دا ده چې دا اوس ریسنټلی یو کلیپ وایرل شوی دی، یو غیر مقلد اپلوډ کړی دی چې کوم ته موږ وهابیان یا سلفیان یا څه مختلف نومونو سره دی. دی اصل کې د اردو ترجمه غریبان ګوري، په عربي پوهیږي نه، نو بیا د حدیث او د ایتونو ځان ترجمه کی، ځان تباہ او برباد کی، امت ځان سره تباہ او برباد کی. د مسلم شریف یو روایت ته حدیث نمبر 2203 یو صحابي دی عثمان بن ابي عاص رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې اتن نبی صلی الله علیه و آله وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی عمر تقول یا رسول الله ان الشیطان حال بیني وبین الصلاه وقراءتي، چې دا شیطان زما او زما د موز او د قرات منځ کې حیله کیږي، یعنی ما ته وسوسه راکوي. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو ذاک شیطان یقال له خنزب یا خنزب یا خنزب، دا درې وړ نومونه ورته خستل ټیک دي. وی دا یو شیطان دی چې غنوم خنزب یا خنزب اور یا خنزب دی نوم دی، او دی کار سے دی دا انسان زړه کې وسوسه اچي. فاذا احسسته چې کله تا ته دا پته ولګي چې شیطان ما ته وسوسه اچي، فتعوذ بالله منه، بیا د الله د پناه د دی الله پناه د دین وګړه. څه مطلب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا. ندا صاحب فرمایي چې ففعلت فاذهب الله عني، وی کله ما دا عمل شروع کو نو معنا شیطان ختم شو. خو دې روایت کې اور سره د الفاظ هم راغلي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو وتفل علی یسارک ثلاثا یا وتفل علی یسارک ثلاثا، تخپل غس طرف ته درې ځل توکانې هم واچوه. نصابی فرمایي چې ما دا کار کله شروع کو هغه وسوسه زما ختم شوې. اوس حدیث هغه تشریح معتبر وي چې کم محدثینو کړي، د اردو ترجمه ولا نه، اردو ترجمه وګوره به خلکو ته حدیث بیانې، لکه باندې شروحات وګوره، محدثین وګوره، فقها وګوره چې غي سلی کړي دي. نو پهلا د دې حدیث نمونګه چې کم فقها او تشریحات کړي غادر ته بیانو. پهلا نمبر باندې خدا چې کله د توسوسه موس کې راشي نو ته دا سوچو که چې الله تعالی لاړم، خپل توجه برابرولو کوشش وکړه. ولې الته حدیث کې رالو فعبد ربک کانک ترى وان لم تكن ترى فانه يراك. په دې نظریه باندې موس کو چې زه الله پاک ګورم او الله تعالی لاړم، او کدا سوچ ته نه جوړو، دا سوچ جوړ کړه چې الله پاک ما ګوري کنه، بیا درته وسوسه نه راځي. اوس که یو سړی موس کې درې ځل توکانې واچي نه، دا عمل کثیر دی، موز سره فاسد کیږي، عمل کثیر سره موس فاسدیږي. عمل کثیر څه ته ویل کیږي؟ آسان تعریف دا دی چې بار والا یو کس موس کې یو کس وګوري غته دا پته نه لګي چې دا موس کې دی او کنه دی، دا عمل کثیر دی. نه ته چې درې ځل توکانې چې خو غته دا پته لګي چې دا خو لکه موس کې نه دی. دیو چې نه مولا علی قاری رحمت الله علیه د دې حدیث درې توجیه لیکلي دي. یو توجیه دا لیکلي چې دا د موز نه مخکې کول پکار دي، چې موز ته ودرېږي دا عمل وکړه چې موز دوران کې درته وسوسه نه راځي. خو موز نه بار عمل شو کنه، موز باندې احساس سره نه پریوزي. اور دیم توجیه دا کړي چې دا حدیث منسوخ شوی دی. دا هغه وخت کې چې څو وخت موز کې خبرې کول هم جایز وو، نه دا عمل هم جایز وو، چې کله موز کې خبرې بند شي نه دا عمل هم بند شو. او دریم توجیه دا ذکر کړي چې موز نه پس دا کار وکړه چې کله موز کې درته وسوسه رااله اخر ته موز ورسوه، اخر کې دا عمل وکړه آینده د پره یو خو به شیطان نه بدله واخلي، آینده د پره به شیطان ته وسوسه نه اچي. او دا خبر هم یاد ساته چې دا نه ته چې د حدیث باندې عمل کوم چپلو زیاده سم ال د توکانې اچوم بیا رسم چې موز کې د مزلو کو موز خو د فاسد شو، دلته اوس کرپیټونه دي کلونی دې مې سوق توکانې اچي. د دې حدیث کې دوه خبرې دي، یو فتعوذ بالله منه، شیطان پناه وغواړه د الله د ذات سره. نه آیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په ژبه بوای کنه وای. دغه بعض علما رائے د خپل کې اختلاف ته، بعض علما وایي چې زړه کې ویل پکار دي، په ژبه باندې ویل نه پکار، کا ژبه باندې وي موس فاسدیږي. خدا خبره ټیک نه ده، کچا ژبه باندې موس کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویلو موس فاسدیږي نه، ده صحیح کول دغه دی. خو بیا هم زړه کې بوای چې د توسوسه راشي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زړه کې وای چې شیطانی وسوسه در نه ختم شي. بیا که خامخ د عمل کوي چې پیغمبر فرمایي چې وتفل علی یسارک ثلاثا، غس طرف تدریزل توکانو اشاره وکړه. نغې د پر فقهاو د لیکلي کم مثال په تور باندې لاس په دسي کې لږ شان اشاره وکړي، یا بلاس کې رومال ونیسي چې کم فتاوی د علوم دیوبند کې ذکر دي، ویب سټ باندې دا فتوا شته دي، هغه مو توکانې نه چې اشاره وکړي صرف موږ کې هغه منځ کې لګ لګ وقفې سره. نه چې کله دا تشریح کې اوس په خبره سمجھ کې راځي، او چې ته مترکن وي چې نه موږ کې به دې طرف ته مخ ته کو درې زر توکانې اچو، چونکه زما د غ سړک جوړیږي نه دې طرف ته اوس چې توکانې چا باندې اچي نه غبل سړی سره بسکه دیو جن اشاره وکړي. وتفل علی یسارک ثلاثا دا مطلب دی چې صرف اشاره وکړي،
داسې آرام سره چې عمل قلیل سره دا کار وکړي عمل کثیر سره به نه کوي بیا د مونځ فاسدېږي. دا پوره تشریح ده چې کوم محدثینو او فقهاو لیکلي ده. د دې وجې نه چې کله هم مسله واوري شک ته پیدا شي خپل علماو نه تپوس کول پکار دي. هره مسله اورېدل په هرې مسلې باندې عمل کول دې سره سړی ګمراه کېږي. ولې چې فیسبوک باندې خو یو علمای دیوبند نه دي که نه، میرزایان ورباندې شته، قدیانان ورباندې شته، نور مختلف فرقو والا خلک دي. هغه خپل مسایل بیني، زمونږ د مسلمان ورور خبر ني بیا هغه مسلې باندې عمل شروع کړي، ځان ته مشکلات، معاشري ته مشکلات، عقایدي ورسره خراب شي. د دې وجې نه انشاءالله موږ تاسو خپل علماو نه تپوس کو بیا به په مسایلو باندې عمل کوو. ټیک شو که نه؟